تاسو به اورېدلي د تاتار فتنه یو مشهوره فتنه تېره شوې ده او د هغې مشر و هلاکو خان چې هغه د هېڅ قسمه دین قایله نه او دنیا تقریبا ټوله اغشتې وه لوی خلافت و د مسلمانانو او بادشاہ بغداد دارالخلافه و د ټول اسلامي ملکونو د 650 هجري پورې د 132 هجري نه تر 650 هجري پورې یعنی څه د پاسه 600 کاله تقریبا د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو ملکونو یو حکومت و دارالخلافه بغداد او دا ټول د هغې تابع و یو ملک و عقیده یو دین یو شریعت یو عیش پرست بادشاہ راشي نا آخري بادشاہ د بغداد او د ټول اسلامی دنیا بادشاہ خلیفہ نو هلاکو خان سره د فوجونو په دې ملکونو را دې طرف ته هم توجه وکړه د اسلامي ملکونو ته چین او د روس ملکونه یې غشتي او هندوستان یې غشتي نو په دې ورتلل نو بادشاہ ته راپورټ لاړ چې هغه هلاکو خان سره د فوجونو نه زمونږ د اسلام ملک طرف ته توجه ده یو خاص وزیر او منافق ابن الالقمشی او مردار هغه ته وی دا معلوماتو که وزیر داخله معلوماتو که چې دا کوم خوازي او دا هغه ساز باز او دا روی سره بس یو ورځ نیم پس دا شیان مواصلات خو نو کنه پخوا ورته وی صاحب هغه داسې تېرېږي دې ملک ته دې خوا سترګې راواړئ نو سترګې به ترې وباسو بیا بادشاه ته راپورټ راورسېد د خپلو سړو په واسطه چې هغې خو سرحد قریب رالل بیا ابن الالقمي راوغوسته ورته ما ته خو راپورټونه رارسي چې رارسي وی زه معلومات کوم بیا یو ورځ پس وایي صاحب هغې په دې لاره ځي ما معلومات کړه هغې وایي مونږ صرف سلام کو د بغداد د اسلام د حکومت او زه په مخه قبلې ته مونږ اسلام د حکومت سلامې له راغلي بادشاہ به په دې دوکه ساته بیا راپورټ راغی چې هغې خو بغداد ته راورسېد بیا ابن الالقمي ته وایي دا څنګه دوی خو دننه راغله او کیمپونه یې ولګول او بغداد نه بار پراته دي وی صاحب ته هېڅ خطره مه محسوسوه زه معلومات بیا ورته ابن الالقمي وایي وزیر چې صاحب ما معلومات وکړو هلاکو خان وایي زه د بادشاه سلامت ډېر عقیدتمند یم او زه د هغه زوی له خپله لور ورکوم په عقیدت کې او په نظرانه کې نو هغې ځکه راغلي دي نو د هغې دا خواهش دی چې تاسو سره د شهزادګانو نه او د څو خصوصي ښځو نه دا راشئ وزیرانو نه کیم ته به راشئ واده به وشي او تاسو به بوځئ او هغوی به ځي په مخه خپله لار واخلي بادشاہ دوکه دا د منافقانو کار بادشاہ خوشحاله شو چې هلاکو خان نه خو خلک یېرېږي او دبدبې نه او هغه خپله لور زما زوی له راکوي نو دا ښه ده چې لکه شمالي اتحاد وایي بلې صاحب د بلې صاحب زامنو
نو بادشاہ سره د شهزادګان نو کیم ته چې لاړه د هغې ورځې نه پس نه دي روت مالته به حلال کړه ټول یې حلال کړه او هلاکو خان فوج ته وی 3 ورځې بغداد لوټ کې چې څه وینې او څه نو آسونه ورسره مسلمانان به اجتماعي طاقت یې چرته ځکه د جنگ څه تیاری نه وکړ او نه د جنگ په خطره کې 3 ورځې بغداد کې قتل عام نو آسونه به په دې لاشونو ګرځېدل لارې کوڅې د مړونو ډکې او د مسلمانانو لوی کتابخانې وې پخوا خو چاپخانې نه وې قلمي کتابونه او بیا زمونږ د مذهب بالا ډېرو ځکه امام ابو حنیفه بغداد کې دی زیارت یې ملته دی او سرکاري مذهب هم زمونږ مذهب حنفي او اوس هم عامه دنیا کې زمونږ مذهب دی الحمدلله په شام کې په اردن کې په مصر کې پاکستان کې افغانستان کې سرکاري مذهب حنفي دی نو بیا اندازې قلمي کتابونو شاهي کتابخانې وې یو کتاب په شلګونو په سونو جلدونو کې او د سرو زرو په اوبو لیکلی شي او په قیمتي بادشاهانو نه به لیکل کېدل او هغې به ترې سرکاري طور اخیستل او خزانه کې به یې محفوظول یو نسخه به وه که نه چاپخانې خو نه چاپخانې سن 16 کې جوړې شوي دي بنابرت جوړې کړي دي مصر کې اول نو هغه ټول کتابونه سمندر دجلې ته وغورځول وی 3 ورځې دجله توره د سیانو نه تور روانه ځکه دا قلمي کتابونه پکې یو لوی حادثه په امت راغله او د اسلام ملک ختم شو نو دا واقعه پرې راغله اوس هم د جهان کافران ټول بغداد ته متوجه دي خدای پاک دې په دې کافرانو خپل قهر نازل کړي او هغه شانتې هلاک کړي چې څنګه یې سمود او عاد تباه کړي خدای ته هر څه اسان دي زمونږ خو څه وس نشته چې چا وس شته هغه ټول چپ دي قوم به څوک قوم په ټول خفه دی که عربو کې دي که دلته دي کار دی کې ځکه مسلمانان خو د یو جسد په شانتي دي دا د دواړو جهانو د سردار حکم دی مسلمانان د یو بدن په شانتي چې بدن کې کم ځای خوږیږي نو ټول بدن خوږیږي مسلمانانو باندې په کم ځای کې چې تکلیف یې ته به ورسره خفه که دې وس وي که نه وي دعا خو کولی شي خدای ته جړلی شي نو هغه جړو دعا خو سړی کولی شي که د لاس خو وستني یا غوزه داسې چې لاس پریستانه نن زمانه خو ټوله ده ټکنالوژي زمانه ده د بمونو زمانه بم سره عام سره څه مقابله کولی شي بم سره خو به د بم والا کوي چې چا سره بم وي او جزونه عوامو خلقو سره خو دا نه نو یو لوی حادثه وشوه هلاکو خان دا د خدای فضل دی او مسلمانانو د ابتلاګانې راځي او دا خدای پاک یو قسم سرزنشم ورکوي چې دوی کې لږ بیداري راشي کافرو ته خدای څه نه وایي دنیا کې او مسلمانانو باندې تکلیف راولي او خدای دا دنیا د امتحان یو ځای پیدا کړی دی که دې کې هر قدم باندې مسلمان غالب وي نو به ایمان کې امتحان نه پاتې کېده ایمان بالغیب زه ورته مثال کې وایم که نه که سړي مونځ کوړی او جیب کې 10 روپۍ پرېوتې دی چا به مونځ پرېښی یا سړي مونځ نه کولی او په سر یو کوټکاڼې را پرېوتې وړوکې چټاکې نو چا به مونځ پرېښی خو خدای دا نه کوي دنیا کې ماشوم به یې پاک پی په هغه باندې به بیماري راغلي ماشوم څه ګناه خو نه کړی ماشومان باندې تکلیف راځي د خدای دوست به پاک انسان به په مرضونو به مبتلا او دې خوا به یو بدماشي ډاکو به غل به او په عیش و عشرت کې مبتلا دا دنیا ټوله د اشتباه او زیاده دی کې دا خدای سيزونه څرګندوي نه بیا خدای امتحان ځای پاتې نشو د پرچې د لیکلو پرس چې څه لیکي پکې لیکه
که کنزل پکې لیکي او کلمې پکې لیکي خو پته به رستو لګي. نو دنیا خدای د عجایبات یو نمونه. پیغمبران به تکلیف به پې راځي. موسی علیه السلام جهاد کو د یو قوم سره عمالقه سره او لوی پیغمبر دی سخت شکست یې وخوړ مړه شو پکې دی. دی وی خدای قربان دا ولې زه ستا پیغمبر یم زه ستا دوست یم ما سره خو ستا مسلمانان بندگان او دی خو سره کافر دی او مونږ شکست وخوړ. خدای وی زه پروا نه لرم لا ابالي دا راولم امتحانات او د مخلص او د نامخلص او د ټګ او د ساز او د منافق او د پتم پدې لګي. بغداد هلاکو خان واغشت او درې ورځې ټول لارو کوڅو کې دا مړي پراته او دجله کې ټول کتابونه وغورځو لکه روسیان چې کابل ته مخکې راغله نو د مسلمانانو کتابخانې د هغې مخکې سوځولې. د افغان مسلمانانو خو په نره جهاد کړی دی خو لیډران یې غدارانو قتل لاړل خدای هغوی هلاک کړه. څوک مردار شو څوک روک شو کنه افغانیانو جهاد په رښتیا کړی او کلک جهاد یې کړو ځکه د ټینکونو سره په بوتلو مقابله کول دا ګران دی او عراقیانو سخت جنګ وکړ ځکه د دوی دا خیال د امریکې چې 3 غنټې کې به دا ټول عراق خالي کېږي نو سخت نرتوب جهاد وکړو خو آخر چې یو سړي باندې اور ورېږي او منځ کې هېڅ ورسره نه او د جهان ټول طاقتي طاقتونه پرې راچاپېره او داسې بمونه استعمالیږي چې هغه مخکې نه دي استعمال شوي او کورونه او بنګلې او ماشومان او زنانه او بازارونه ټول ولا تباه کېږي. نو هغوی به څوک سړي باندې اور ورېږي. اسرائیل او د مصر جنګ امریکا خو پخوا نه غدار قوم راغلی خو زموږ دا حاکمان ناپوهه دي. بیړه را روانه ده د امریکې بیړه را روانه ده. خو مشرقي پاکستان کې مسلمانان وجل کېدل او دوی د امریکې د بیړۍ په انتظار لاړل. دا چا څه کار دی چې بل دپاره ځان وجدي؟ امریکا ستا دپاره ځان وجدي. نو بغداد لار دړې وړې شو خو خدای پاک مسلمانانو کې نیکان وي دعاګانې کوي خدای ته زاري کوي چې خدای د امتحان او ابتلا زمونږ نه لرې کړي زمونږ اعمال دي چې مونږ ته رارسي. خدای پاک وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف در رسي ستاسو د اعمالو په نتیجه کې او ډېرو نه خدای معافي هم کوي لا درګذرم کوي. ما ورته وایي مسلمان ته تکلیف رسي کافر ته داسې نه وایي هغه د پاره لوی ځای پاتې ده. خدای پاک عجیبه شان دی چې همت څوک بیا نه لي که نه نو خدای بیا فتح او کامیابي ورکړي او د امتحان په تیر شي نشي پکې ډېر. خدای د هلاکو خان زوی چنګیز خان پیدا کړ. خدای هغه ته هدایت وکړه د ایمان مسلمان شو. اگر ټول د کافر حکومت خدای د اسلام په حکومت بدل کړ. دا سرونه د علماء د سړو په کوڅو لارو کې به ځوړند کړو خو خدای هغه ته هدایت وکړ. داسې یو عالم یې نیولو چنګیز خان ورته وایي ته ښه یې که زما دا سپی ښه دی. وی که ما د خپل مالک تابعداري وکړه خو زه ښه یم سپی زما نه ښه نه دی او که زه نه تابعداري وکړم او سپی د مالک تابعداري کوي نو بیا سپی زما نه ښه وی څوک دی مالک؟ خدای پاک دروازه تبلیغ او د نصیحت ورته کوله وکړه چنګیز خان خدای مسلمان کړ. خو د هغې حکومت په زوال کې حکوم بغداد دارالخلافه ختم شو. مسلمانان بیا په فکر کې شو نو دوه خلافت یې جوړ کړ. مخکې یو
او لوی طاقت. نو یو ته خلافت عثماني وي، بل ته خلافت مغولي وي. عرب او ترک او دغه دا چې اوس آزاد شوي د روس نه دا ټول ملکونه خدای یو بل سړی پیدا کړ عثماني نوم، او په ترکو کې استنبول کې خدای پاک هغه له اختیار ورکړ، او ورو مسلمانان دا جمع شو، بادشاہي جوړه شو. د استنبول نوم پخوا قسطنطینیه، قسطنطین یو عیسائی بادشاہ تیر شوی سن 325 سنه عیسوي کې. نو دا دارالخلافه هغه جوړه کړې، مسلمانان پې ورغلل او خدای پاک فتح کړ. او عجیبه واقع دا چې فتح کېده، عیسایان او ملایان په یو مسله په جګړه اخته وو. چې کوم وخت غیر ضروري مسلو باندې د مولیان مختلف شي، نو قوم ته لوی فساد جوړېږي. باسې په دیو چې عیسی علیه السلام په خپل عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې؟ نو چا وی خوړلې ده او چا وی نه ده خوړلې، او دا څه خبره ده؟ او دلته پې مسلمانان ورغلل. ګرجه اوس هم شته، هغې ته آیا صوفیه ګرجه وایي، او هغه د ترکو بادشاهانو جماعت کې لوی تاریخي. او قسطنطین نوم یې بدل کړ، نوم یې ولا اسلام آباد کې خاص. په ترکو کې اسلام آباد ته استانبول وایست، استانبول معنی اسلام آباد. دا نوم ولا مسلمانانو خیر قسطنطینیان، کله مخکې نوم یې قسطنطینیه، بیا نوم اسلامبول شو، اسلامبول ته استانبول وای، که معنی اسلام بول د اسلام آباد. بیا لوی بادشاهي وي، د کافر نوم هم نو. چنګیز خان ته خدای هدایت و، انګریز څه حیثیت، او یهود ذلیل قوم او د رعایاو په شکل به اوسېدل ځای په ځای، بڼیا شانته قوم، نه څه حیثیت و نه د انګریزانو څه حیثیت. بیا داسې انګریزانو د قومیت په نوم خلافت کې انتشار پیدا کې، دا مې طویل عمر کې. او آخري خلیفہ سلطان عبدالحمید، او هغه د یو فوجي جرنیل مصطفی کمال چې نسبن یهودي او د انګریزانو ایجنټ، د هغه په واسطه عرب ورته پورته کړه د قومیت په نوم، او هغه په فوج کې انقلاب راوست. که چا حج کړي نو د خلافت عثماني د آبادۍ به وویني، د مدینې منورې او د مکې مکرمې، چې خدای دا کاڼي راوړل او د آبادۍ کولې، چې هغه وخت یو انیزم نو په عربو کې. عرب خو خوار ملک هېڅ نو پکې، دا خو تیل په سن 32 کې پیدا شو، نو تیلو د وجه نه مالدار شو، کنې نه زرعي ملک دی نه معدني ملک دی. شګې اوچ غرونه اونه پکې نشته، اوبه نشته، نهر نشته، زراعت نشته. د دې ځای مسلمانان چې بدلن نه پیسې به هغې له ورکولې خیرات دي. او زمونږ سکه د هغوی د سکې نه اوس د پاکستان په اولو ورځو کې زیاته وه. زمونږ یو روپۍ به هغې په 26 قرشو اخیسته، او مسلمانانو ته به یې منت کوو چې دلته پاتې شي. د پېښور او د ډېرو علاقو هغه وخت مسلمانان چې پاتې شوي دي اوس هم دي هلته، او زه یې پېژنم بعضې خاندانو. نو دا خو سن 32 کې تیلبند شو، بیا سن 56 کې زیات شو، بیا اوس نور هم زیات شو، نو مالدار شو. کنې خوارنګړي او ترکو هغه وخت کې ریل بوتلې د مدینې منورې ته که چا لیدلې، اوس هم سټیشن دی لوی، کوم ځای کې چې دی هغې ته باب العنبریه وایي. د ترکو نه ریل بوتلې دی په شګو کې. نو چې د قومیت په نوم ورته فتنه جوړه شوه د عرب او د عجمو، سوال راغی چې دا عجم دی ترک دی او موږ عرب یو. نو هغې کې ضد راغلی د انسان په طبیعت کې ضد دی چې موږ یې خدمت کوو، دغې کوو، احترام یې کوو.
ناغین خو خلافت ختم کا انګریزانو د قومیت په نوم او عرب تقسیم کړل او يهودي پکې جوړ کړ او سلطان عبدالحمید ختم کړ او مصطفی کمال چې د انګریزان ورته غازی وی غازی مسکنی دا ډېر غدار ودرې کار او اسلام ته نقصان ورسو یو خدا چې ترکی به په زمون پر رسم الخط لیکل کېده الف ب ت س باندې هغه په رومن حروفو کې کړه په انګریزي کې نو ترکی په انګریزي حروفو کې لیکل کېږي رشته د اسلام سره ختم کړ غدار دویم سلوخ کاله حج بند کړ حج له بسوک نه سي دریم عربي تعلیمات او اسلامی سبقونه د ټول بند کړو ما ته د ترکو کسانو ویل چې دا مردار مړ کېده دا مصطفی کمال نو بوډا شي او اخر کې او دا سره داسې به ټیټ پروانو را پیدا به گزن والے او فالج والے بوډا نو چې امتیاز به کولی امتیاز به خلی تتله ځکه نه غیدین شو الته به سر ټیټو او بس امتیاز به کولی خله کې بیت به چې مردار شو یو د مرګره اسمت انونو هغه رستو مړ شوی او د مخ کې مردار شوی قبر کې خلصار قبر نه بار پروت بیو داس اوسې داسې خخ کړی دی چې کنده کې نه دی خبر ځمکې د پاسه خېدو د پاسه په ډاټ جوړ کړی دی لکه د قبر پسې خدای بعضې کارونو ښیي د عبرت دفعه نو داغ ابن العلقمی د وجه نه چې بظاهره مسلمانو او مصطفی کمال د وجه نه چې بظاهره ځان ته مسلمانو درېمه دا چې ملک ټول د انګریز په تابع او نظام یې داسې جوړ کړی دی چې هغه ټول د مذهب نوم به څوک نه علي هلته کنې ترک ډېر بهادر قوم او یو فوج یې جوړ کړی هغې ته به انکشاري فوج وي دا کوټ پتلون د ترکو جامه ده دا د انګریز نه ده د انګریزو جامه ډېره خرابه وه پخوا دا پتلون او کوټ دا یو سلطان بادشاه سلطان یو مشهور قاضي دی هغه جوړ کړی خپل فوج یې تیار کړي انکشاري فوج یعنی دا د حکومت بچی دي ناغي هر قسمه جهاد وکړي د مسلمانانو ته په دغه طریقه د خپلو د لاسه تکلیف ورسي او دې خوا خلافت مغولي جوړ شو مغول خاندان د بابر بادشاه نه آخري بادشاه شاه ظفر رحمت الله علیه انګریزانو ته سترګې وښکلې جیل کې پروت او څو ورځې لوګي وسات اوس په دله ډوډۍ راشي دغه به ورته وي څوکیداران نو چې ډېر سخت بې حاله نو مجمع والا یوړه او د پاسه پې سور رومال اچوله وی دا ستا ډوډۍ ده چې رومال یې تلر که د لاندې د زامنو سرونه یې وله روړ او رنګون کې خښت اور داغا مشہور شعر ہم دے وے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کی لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں دا غداران دلاس دا میر جعفر صادق غدار یو شیعہ مردار دا غزلاس خلافت ختم نو مسلمانانو باندې تکلیف ما ورته په مسلمانانو په تکلیف هم سړی خفای خو زیات د بادشاهانو د اسلام د غدارو د وجه نه د اسلامی بادشاہ ټیک ته که عراق هر څومره غلطي کړي خو زمونږ خو مسلمان ورور دی مونږ پې خفه یو زه په صرف په صدام نه یم خفه صدام خو یو سړی دی من خو د سړي تابع نه وي په هغه ماشومانو زنانو په کورونو آبادو په جوماتونو چې هغه ټول دړې وړې شو په هغې سړی خفه یو سړی دی وي یا نه وي د هغه په دغه باندې خو نه دی ټیک ته بې دردۍ په زړورتیا جنګ وکړه خو آخر چې د ټول جهان کافران ورته یو شي او مسلمانان یو هم نه غږ کوي تش قراردادونه او جلسې او جلوس دا څه شی دی جلوس بلا فلوس د چا په لاس کې وسي هغسې نشي کولی
نو مسلمانانو باندې ابتلاګانې راځي، امتحان، خو چې مسلمانانو همت نه پرېښي خدای پاک بیا ولا عزت ورکوي، او هغه شکست ولا خدای پاک سید الکائنات نه زیات تکلیفونه په چا نه دي راغلي. په خپل وطن کې په یو دره کې شیب ابي طالب کې بند کړ، هغه او د هغه خاندان کې مسلمانان، په کافرو کې صرف ابو طالب صاحب، نور ته ټول جدا، لین دین بند، خرید و فروخت بند. قسم دی هغه کسان چې ورسره هغه وی موږ به سرمنې خوړلې او ګونګټان هم خوړلې دي، ځکه سبونه د خدیجې بي خپلوانانو چرته به د شپې اوخ بار که په دانو یا د وړو هغه به داسې په پټه ادارې ته ور اداره اوس مکه مکرمه کې د سړی چې مینا ته ځي خو په دې اوږده لار اداره اوس ټول آباد دی، ښار دی، آبادې دي، دوکانونه دي. 3 کاله هغې کې بند او معاهده کافرانو لیکلې او بیت الله کې ځوړنده کړې وه چې د دوی سره لین دین، د دوی سره نکاح، د دوی سره خرید و فروخت، دوی سره خبرې هر څه بند. خدای هغه دور هم ختم. ابو طالب وفات شو، حضور پاک ډېر خفه او ډېر تکلیف پرې زیات شو. لار طائف ته هلته د بني ثقیفو سردارانو وی که دوی ایمان نه وړو خدای پاک مسلمانانو ته څه طاقت ورکړي. یو سردار سره ملو شو او ورته وی ته پیغمبر یې، ټوکې ورپورې کوي. بل ورته وی خدای ته بل څوک نه ملاوېدل، ته ورته ملو شي د پیغمبر دپاره. فلولا القي هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. په طائف کې فلان کې سردار دی، په مکه کې فلان کې سردار دی، هغه پیغمبران کېدل نو ته پیغمبر شه. یو ورته وایي که رښتونی خو تا سره خبرې ښه نه دي، هسې نه چې عذاب راباندې راشي، او که دروغجن نو تا سره خو دروغجن سره خبرې نه دي. روان شو او بیا صرف په دې مو هلکانو ته یې ویلې پکانو دا لیوني راغلي دي. نو باوریدلی تاسو په نعتونو کې یو دی یو سره ملګری دی خادم زید بن حارث، دومره وویشته چې هلته یو ځای دی طائف کې، هغې ته مسجد الکوع وایي، یو کنده شان ځای دی، او هلته پناه شو په دې غرض چې دا واړه منولي په ګټو تیرې ګټې، او دا جومات نوم دی مسجد الکوع. کوع د دې لیچې طرف ته وایي. دا ظالمان ورل پکانو خو ویشتل، خو یو لویه ګټه پې ورځغړوله، ګټې ته اړم شو ورځغړی پې، چا ګټه ورځغړی د هغه ورته لاس داسې کړې، بس ودرېده ګټه. نو هغه ځای ته مسجد الکوع وایي د لیچې. بیا حضور پاک خدای ته وایي خدایه زما خدای قوم سره نه دشمني شته نه مې جګړې شته، ستا د دین خبره کوم، ما ته دا دوی مس ذلیله کوي، دوی مې وایي، دوی مې سپکوي، کنځلې راته کوي. خدایه چې ته رانه ناراضه نه نو زه په خیر دې په دې به صبر کړم، خو چې ته رانه راځې. خدای ملایکه راولېږله جبریل علیه السلام، وی ده ورته ووایه څه غواړې؟ دا یې د غرونو ملایکه مې درولېږله چې څه حکم ورته کړي. جبریل سلام واچو، وی صاحب دغه شان د خدای طرفه حکم دی، او دا ملائکه د غرونو راغله ده چې څه حکم ورته کوي چې هغه وکړي. ملائکې سلام واچوي، صاحب د اخشبین دوه غرونه دي، دا ټول د دې طائف په خلقو را دی، کوم چې ټول چې خړاکم سره د بال بچو سره د آبادو که غواړئ. وی نه، شی چې خدای د دې بچو ته اسلام هدایت وکړي. وی نه، خدای بچي مسلمانان کړه او هغه دشمنان هغه خدای ټول تابع کړي. هر ځای کې داسې تکلیفونه رسېدلي دي، خو چې حوصله یې نه ده بایللې او همت یې نه دی پرېښی مسلمانانو. خدای د هغې تکلیف په خوشحالۍ بدلی، او دا تکلیف وله کله د بیدارۍ ذریعه وګرځي چې خدای ته رجوع کړي، خدای ته وجاړي چې دا ولې خپلو اعمالو نه توبه وباسي. د خدای خو وعده ده، ویا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. د خدای نه بخنه غواړئ، معافي غواړئ، خدای به درته ټول ګناهونه معاف کړي. دا د خدای وعده ده
دا بادشاہ نه دنیا انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه بدر باندې وری ويجعل لكم جنات باغونه بدر کی ويجعل لكم انهارا او يمددكم باموال وبنين مالونه بدر کی وبنين او زامن بندر کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فایو استغفار چې د خدای نه معافي غواړي او خدای ته پرشتیا توبه وباسي خدای دا دومره وعده کوي ګوره د خدای وعده ده د انسان نه ده یو خو به ټول ګناهونه بخي بارانونه به در باندې وره مالونه به درکړي زامن به درکړي باغونه به درکړي ځمکې به هم سرز و سبز کړي دا د خدای وعده ده په قرآن شریف خو که مسلمان توبه وباسي نو د خدای وعده رښتینی ده زموږ عمل پاتې خدای د توبې توفیق موږ لم راکړي او د ټولو مسلمانانو